أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سورة هود 7 نمبر آیت. بدې 7 نمبر آیات کې پاورنۍ سکه د الله تعالی د قدرتونو ذکر دی چې الله تعالی څومره د لوی قدرتونو مالک دی او دا قدرتونو ذکر دې خاطر باندې دی چې کوم خلک د قیامت نه منکر دي چې د الله تعالی قدرتونو او پیژنې چې الله تعالی په قیامت باندې او په دوباره حساب کتاب باندې قادر دی دا مسله ثابت شي. د ځمکې د اسمانونو د پیدایش دا دلیل په دې باندې چې قیامت باندې هم الله تعالی قادر دی او قیامت راوستي شي خلک دوباره ژوند کولای شي حساب کتاب سره کولای شي ځکه چې د یو څه ایجاد په اول زمانه مشکلي په نسبت د دوباره باندې نو چې په اول ځل دومره په اسانه باندې دومره لوی کائنات او مخلوقات پیدا کړو او دومره لوی نظام پیدا کړو دوباره ژوند کول الله تعالی ته هیڅ ګران نه دي. نو د قیامت او د بعث بعد الموت باندې دلیل نیولو لپاره د الله تعالی د لوی قدرتونو ذکر دی او د خلکو په ذهنونو کې دا خبره پخول چې د الله تعالی قدرتونه د انسان په طاقت باندې مقیاس کوي. بیا د آیت په اخرنۍ حصہ کې د جاهلانو یو بیکاره سوچ او د بیکاره سوچ ذکر دی او د هغې علاج ذکر دی. هغې حاصل دا دی چې اکثر خلک داسې کوي چې کومه خبره چې د هر شي د حق او د باطل د معلومولو لپاره معیار خپل عقل ګڼي او دغه ناقص عقل چې کومه خبره نه راخلي نو دوی ته باطل ښکاري او چې کومه راواخلي نو دوی ته ټیک ښکاري. نو په دغه طریقه باندې د شریعت واضح حکم چې کله راشي او دوی عقل نه رالي نو هغې باندې د سحر اطلاق وکړي چې دا سحر شو. سحر مطلب دا چې دا باطل شی شو د دې فایده نشته ځکه چې زما کار یې نه تسلیموي. نو چونکې د دې اوس خبرې دا بنیاد غلط دی. حق او د باطل دپاره حق او باطل د معلومولو دپاره معیار چې کوم دی دا شریعت دی یوازې عقل دی. عقل وروستی درجه کې دی عقل ناقص چیز دی. الله تعالی وهو الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه فی 6 ایام په شپږو ورځو کې. دې آیات کې د اسمانونو او د ځمکې ذکر دی. نو په دې منځ کې هغه څیزونه چې کوم په اسمانونو کې موجود دي اسمان نه دی په اسمان کې دي لکه ستوري سپوږمۍ دا دومره کائنات چې څومره دي او دغه شان په ځمکه کې چې کوم څه موجود دي. نو تفسیري مظهري وایي چې د سماوات نه اسمانونو نه مراد هغه څه دي چې کوم ستا نه بره دي پورته چې څومره څه دي که دا نور سپوږمۍ ستوري هر څه چې دي دا ټول په سماوات کې داخل دي او چې ښکته څومره څه دي نو که دا ځمکه د وزمۍ کوم مخلوقات یا کته وزمکه واخله دا ټول په ارض کې داخل دي. نو حاصل دا چې الله تعالی پیدا کړي دي هغه مخلوقات چې کوم بره دي او هغه مخلوقات چې کوم ښکته دي اولوي او سفلي فی 6 ایام په شپږو ورځو کې. دا دومره لوی نظام چې تاسو کمینئ د اسمانونو د ځمکې چې کوم نظام دی د دې پوره مقدار شپږ ورځې دی. شپږ ورځو کې تفسیري مظهري ذکر کړي دي چې په 2 ورځو کې ځمکه پیدا شو او بیا په 2 ورځو کې چې په دې ځمکه کې د انسان کوم ضرورت دي لکه انسان ډېرو شیانو ته ضرورت لري دا سونا ته ضرورت لري وسپنې ته ضرورت لري کویلې ته ضرورت لري چونې ته ضرورت لري دغه شان تیلو ته پېټرولو ته ضرورت لري کوم شیانو ته د انسان ضرورت دی ټول شیانو په ځمکه کې پیدا شو په 2 ورځو کې او د هغې نه وروسته بیا په 2 ورځو کې اسمانونه پیدا شو دا ټولې شپږ ورځې شو. په شپږ ورځو کې دا عمل د اتوار د ورځې نه شروع شوی دی جمعې په ورځ باندې پوره شوی دی. نو په دې کې د خالي ورځ خالي پاتې شوي د په دې کې کار نه دی شوی. نو خالي د خالي هم په دې وجه باندې اعتبار سره ویلی کېږي چې په دې ورځ کې د کائناتو تخلیقي کار نه دی شوی. او دویمه خبره دا ده چې شپږ ورځې نه مراد مقدار د شپږ ورځو دی. دا مقدار ټکی اوس موږ دې وجه نه وایو چې ګوره دا ورځ چې کوم دا ورځ او شپه چې راځي نو دا سپوږمۍ او د لمر په وجه د ګردش په وجه باندې چې لمر پرېوځي او لمر راخیږي نو هغې د وجه نه شپه ورځ راځي او ټیم بدلیږي
نو چې کله ځمکه او اسمانونه نه نو نور هم نه چې نور نه نو شپې د ورځې څه پته ولګېده شپه ورځ هم نه نو هغې جواب هم تفسیر مظهري ذکر کړی دی چې فی ستة ایام نه مراد مقدار د شپږو ورځو دی نو که ټیک ده که ورځ او شپه نه نو مقدار خو د مخکې نه موجود نو په دغه مقدار باندې دا پیدا شو وکان عرشه علی الماء او عرش د الله تعالی په اوبو باندې ځمکې او اسمانونو نه وړاندې عرش په اوبو باندې نو معلومېږي دا د ځمکې د اسمانونو د پیدایش نه وړاندې اوبه موجود وي الله تعالی پیدا کړي وي لیبلوکم ایکم احسن عملا دا د سوال جواب دی چې د اسمانونو د ځمکې د پیدا کولو مقصد څه شی او په دې څه کول جواب ذکر شو چې ځمکې او اسمانونه اصل کې د الله تعالی د پیدا کولو مقصد نه و بلکې الله تعالی د کائناتو کې پیاره او انسان پیدا کاو هغه پیاره او انسان د خپل بندګۍ لپاره پیدا کاو او دای کتل چې په دې کې کم یو کس ښه عمل کوي ښه عمل والا کس په دې کې معلومه نو هغې دپاره ځمکې ضرورت و د اسمان ضرورت و د کائناتو دومره کائناتو ضرورت شپې د ورځې د باران یخنۍ ګرمۍ د وسایلو ضرورت نو د ځمکې د دومره کائناتو د پیدا کېدلو بنیادي مقصد هم دا دی چې انسان په انسانانو کې هغه خلق او پیریانو کې معلوم شي چې کم د عمل په اعتبار سره بهتر دي د دې آیات مبارکه تایید د یو بل ځای نه هم کېږي چې الله تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د خپل بندګۍ لپاره او د باقي کائنات د انسان او د پیری لپاره شو لکه دې ځای نه ثابتېږي همدغه وجه ده چې کله څو پورې په ځمکې په سر باندې داسې انسانان او داسې مخلوقات موجود دي چې د الله تعالی بندګي کوي نو ځمکه او اسمان به د دې نظام به روغي قایم وي او چې کله داسې انسان د دنیا نه ختم شو هغه ورځ باندې قیامت قایمېږي نو دنیا بقا چې کومه ده د کوم نظام چې چلیږي دا د نیکانو خلکو د خاطره چلیږي که نیکان خلک ختم شو په ورځ باندې دنیا ورانېږي ځکه دا دومره کائنات د دغه خلکو د خاطر نه پیدا دي چې دغه خلک نه بیا د دې کائناتو باقي پاتې کېدلو څه فایده هم نشته دی دا مضمون د یو حدیث مبارک نه ثابت دی الله تعالی وایي لیبلوکم دې دپاره چې موږ امتحان واخلو ستاسو لیبلوکم چې امتحان وکړي ستاسو ایکم چې کوم تاسو نه احسن عمله ډېر ښه دی په عمل کې نو دې ځای کې مفسرینو لیکلي دی چې احسن عمله یې ووایو وایي دې نه معلومېږي دا چې د اعمالو ډېروالي له اعتبار نشته که عمل ډېري خو احسن ښه عمل نه وي نو دغه عمل د نه عمل برابر دی له هېڅ اعتبار نشته دی الله تعالی ښه عمل ته ګوري چې عمل یې څومره ښه دی دې ته ګوري لیکن سوال دا ده چې د عمل ښه والی څه شي ته ویله کېږي نو احسن عمل کوم چې د احادیثو د مضمون نه ثابت دی هغه دې ته ویل کېږي چې په اول سر کې د ښه عمل دوه ارکان دي یو رکن دا ده چې په دې کې به د خالص د الله تعالی رضا مقصد وي بل شی به کې مقصد نه او دویم دا به موافق د شریعت نو که د موافق د شریعت نه و لکه څومره په خیرت باندې کار روان کړی دی خو چې موافق د شریعت نه دی نو دا باطل دی هېڅ حیثیت یې نشته دی او دغه شان ده کې عمل د شریعت موافق دی لیکن نیت او اراده پکې بدله ده د الله رضا پکې مقصود نه دی نو بیا هم احسن عمل نشو د احسن عمل دپاره دو ارکان دي یو د الله تعالی رضا خالص رضا او دویم موافق د شریعت چې دا دوه خبرې پکې راجمع شوي د احسن شو الله تعالی دغه احسن عمل والا خلق ګوري ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت او که ته ووایې دوی ته چې یقینا تاسو به ژوندي کېږئ دوباره ژوندي کېږئ من بعد الموت وروسته د مرګ نه یعنې مرګ نه وروسته دوباره ژوندون حق دی او حساب کتاب به کېږي دا خبره ته وکړي لیقولن الذین کفروا نو خامخا به ووایي هغه کسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبین نه دی دا قرآن مګر جادو د ښکاره نو کافران ذکر ځکه د کافران د هر شي لپاره د هر شي د معلومولو لپاره معیار عقل ګڼي بل شي نه ګڼي شریعت هغه نه مني نو چې کله آسماني وحي قایل نه دي هر شي لپاره معیار او مقدار چې کم دی د عقل تسلیموي نو قیامت دوباره ژوندون خبره ورسره کوي نو هغې وایي دا سحر دی سحر حاضه کې اشاره چې کم ده نو قرآن ته ده ځکه دا مضمون د قرآن دی چې خلک به دوباره ژوندي کېږي دا مضمون د قرآن دی نو قرآن ته سحر په دې اعتبار سره ووایو د دوی خیال دا دی چې کم څیز عقل نه راخلي نو هغه شیز باطل همي نو دوی مطلب دا شو چې قیامت باطل دی نعوذ بالله قیامت ثابت نشو
او دویم ورته سحر په دې اعتبار سره ووایو چې سحر اگر چې یو باطل شی دی لیکن یو اثر لري، اثر کوي. نو د دوی خیال دا و چې قرآن نعوذ بالله ټیک نه دی لیکن بیا هم اثر شته، اثر یې کافرانو هم مانو. په دې اعتبار سره دې ته قرآن ته سحر ووایو. د ځینې علماو رایې دا ده چې د هذا نه مراد دوباره ژوندون دی. نو که دوباره ژوندون د هذا نه مراد شي نو بیا به داسې شي چې ان هذا نه دی دا دوباره ژوندون الا سحر مگر باطل مبین ښکاره. بیا به سحر په معنا د باطل سره شي، په معنا د جادو سره بنئ. او که د هذا نه مراد قرآن واخیسته شي بیا سحر مبین په معنا د جادو ښکاره سره اخیستل بیا ممکن دي. ځکه چې یو څیز ممکن نه وي، ناممکن شي هم څوک سحر نه وایي. موږ ویل قرآن ته د دوی سحر ویل په دې اعتبار سره یو دا ده چې مضمون د دوی ویل چې ټیک نه دی، باطل او دویم اثر هم لري. نو که دغه اعتبار دی لري کې او د هذا نه مراد سره دوباره ژوندون واخلي نو باطل والے خو د کافرانو دعوه و چې دوباره ژوندون باطل دی، لیکن دې خبرې بیا تاثیر اثر نشته دی. نو چې اثر یې نشته دی نو بیا ورته سحر ویل هم ټیک کېږي نه. نو په دې وجه باندې چې کله سحر مبین په معنا د جادو ښکاره سره واخلي نو لازمي به هذا نه مراد قرآن واخلي چې ان هذا نه دی د قرآن الا سحر مبین مگر جادو د ښکاره د کافرانو وینا ده. او که د هذا نه مراد ته دوباره ژوندون اخلي نو سحر په معنا د باطل سره واخلي بیا به داسې شي چې نه دی د دوباره ژوندون مگر سحر باطل مبین ښکاره. دا مطلب به شي. دا د کافرانو باطل سوچ تردید شو. څنګه تردید شو؟ د مخکني دلیل نه تاسو ولیدل چې یو ذات اسمانونه او ځمکه دومره لوی نظام په شپږو ورځو کې پیدا کولی شي، نو دغه ذات ته دوباره ژوندون څه شي ښکاري او څومره به د ګران ښکاره شي. اولنی د ځمکې د اسمانونو پیدا کېدلو نه دلیل نیول کېدی شي په قیامت باندې چې دوباره ژوندون هم حق دی، په خپله ته معلومه شوله. لیکن دا خلک دا وایي چې نه دا باطل دی. نو دې کې د دوی منفي سوچ دا شو چې کوم څیز د دوی عقل نه راخلي نو دوی ته باطل ښکاري، او دا خبره ټیک نه ده. ځکه د دوی عقل به ځمکه او اسمانونو پیدایش راخلي که نه راخلي. که دا راخلي نو دا خو یو ناشنا نظام دی، ناشنا خبره ده، نو دوباره ژوندون هم راوالي. او که دا نه رالي ځمکه او اسمانونه نه راخلي، دی وایي چې قیامت زما ذهن نه رالي نو ځمکه او اسمانونه یو ذات پیدا کړي په شپږو ورځو کې، دا خبره ستا ذهن رالي که نه رالي؟ که ته دا هم نه رالي نو بیا د اسمانونو ځمکې ته څنګه منکرېږي؟ دا خو منکرېدی نه شي، دا خو کافر هم نه شي منکرېدلی. نو دا د هغه خلکو دپاره تردید شو چې هغوی د حق او د باطل د پهچان دپاره معیار عقل ګڼي صرف. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده. دې درې آیاتونو کې د انسان یو منفي سوچ او خراب طبیعت د هغې تردید دی، د هغې د اصلاح دپاره دې آیاتونو ذکر دی. انسان په باطن کې خراب سوچ دا دی چې انسان همیشه موجوده پرست جوړیږي. موجوده پرست ته ویل کېږي چې انسان په کم حال کې نو همدغه خیال دی چې دا حال ټیک دی او د دې نه اخوا بل حال راتلل په ما باندې ممکن نه دی، که راغی نه به غلطي. در انسان سوچ کوتاهي د انسان دا د انسان نه خپل ماضي یره شي، تیر حالات تیر شي، دا انتهایی خطایي ده. او د دې وجه نه قرآن تیر واقعات چې کم دي، کم ته چې تاریخ ویل کېږي، ایام الله ورته ویل کېږي، د هغې بیا ذکر کړی ده چې ګوره تیر حالات به یری نه، تیرو حالات چې کم دي هغه سبقونو د عبرتونو دپاره یو بنیادي مرکز دی. د زوال او د عروج دپاره خپل ماضي تاریخ مطالعه کول او کتل بنیادي څیز دی. نو چې کله د انسان خپل ماضي یره شي، خپل ذاتي ماضي چې مخکې به ما باندې څه تېر شوي دي، اول زه نه وم، بیا وړوکوالی، مجبوریانې، محتاجوالی، بیا دې حد ته راورسېدم، دومره وسایل هم الله تعالی راکړو. دا کله چې دا ماضي ته در یاد شي نو ستا په ذهن کې به د شکر ماده را پیدا شي، ته به شکرګزاره جوړ شي. او دغه شان چې کله ته روان حالات نه یری، روان حالات درته یادي، قیامت دې مخې ته وي، مرګ دې مخې ته وي، حساب کتاب دې مخې ته وي، نو په ګناهونو به ته قطعا جرأت هم ونه کړي، ګناهونو نه به ته لرې پاتې شي. دا ښه طبیعت او ښه سوچ دی. کوم انسان چې خپله ماضي او خپله مستقبل پیژني او دی د ذهن نه نوځي، دا د کامیابۍ علامه ده. او چې کوم کس خپله ماضي یره کړي، خپل مستقبل د ذهن نه وځي، نو دا انسان په اول سر کې ناشکر شي، متکبر شي، او په وروستني سر کې دا په ګناهونو من ډاډه شي.
نو په دې ځکه کې په دې درې آیاتونو کې د انسان دغه کمزوري عادت او کمزوري فکر چې د ټولو خسارو بنیاد او جرړه ده د هغې اصلاح کول د دې آیاتونو مقصد دی. الله تعالی وایي ولئن اخرنا عنهم العذاب که موږ وروسته کړو د دې خلکو نه عذاب الى امه تر یو وخته پورې معدوده چې معلوم وي، یعنی دا موجوده کافران د عذاب مستحق دي، په الحال مستحق دي، دا مجرمان د اسلام، لیکن الله تعالی د دوی نه عذاب د یو وخته پورې وروسته کړو. لیقولن نو دوی خامخا وایي ما يحبسه چې څه شي بند کو د عذابو، دا به طور د استهزاء او انکار باندې وي چې که موږ واقع د اسلام مخالف یو او تاسو وایئ چې کم کس د دین دشمن مخالف نو هغه مستحق د عذاب دی، نو د عذاب په موږ باندې اوس پورې ودرانغی. دا د دې خلکو اعتراض دی. د دې اعتراض نه د دې معلومیږي چې دې کې جلدبازي پرته ده، بل انسانانو کې جلدبازي پرته ده. هر شی چې ورته نقد میلاویږي دغه مني، چې نقد نه میلاویږي دا نه مني. الله تعالی دې تفصیلی جواب ذکر کوي. الا خبردار یوم به هغه ورځ باندې یاتیهم چې راشي ورته د عذاب لیس مصروفا عنهم بیا به نه د عذاب د بندېدلو د دوی نه، یعنی څوک یې بندولی نه شي چې بده پشي چې بندولو نه بیا به تا ته توبه کله وباسي، نیک اعمال به کله کي، هغه موقع به ته کله میلاویږي. نو لهذا په عذاب راتللو کې جلدبازي نه ده پکار، د هغې دپاره تیاری پکار دی، ځان بچ کول دې پکار دي. وحاق بهم او پیوس بشي په دوی پورې ما هغه څه کانو به یستهزئون، هغه عذابونه چې دوی پورې ټوکې کولې، هغه عذابونه پورې متعلق شي ومن خلی پورې. د دې حاصل دا شو د دې آیاتو چې د انسان په فطرت کې جلدبازي ده، انسان د خپل ماضی نه خبره وي، ناشکر او ګناهګار انسان، کم چې باغي انسان وي، د خپل مستقبل نه دا غافل وي، نو ډاډه شي، نو بیا د عذاب نه منکر شي او په دې سوچ کې چې موجوده په کوم حال کې زیم دې ته موجوده پرست ویل کېږي، نو زما دا حالت تغییر نه لري، دا بدلیږي نه، نو چې نه بدلیږي په ما باندې عذاب هم راتلی نه شي. نو دې وجه نه بیا په قرآن هم اعتراض شي، په حدیثو هم اعتراضونه شي، د عذاب په راتلو باندې هم اعتراض شي چې ولې رانغی. دا دغه خلکو علامات او باطني مرضونه دي چې کوم بدبخته ګمراه خلک دي د اسلام نو او د دین نه باغیان دي.